سفر میاشتې متعلق حدیث کې راغلی چې لا عدوه نه یو بیماري متعدي کېدی شي ولا طیره نه د مرغۍ په ذریعه سپېروال راغلی شي چې هغې سره خلک هغه خپل مال نیسي ولا عامته او نه څه ظاهري شي چا د تکلیف رسولی شي ولا سفر او نه سفر د میاشتې د وجې سره اوسط راغلی شي دا عربو کې ودا طریقه وه چې یو کس په تجارت دپاره تلو یا څه کار پسې تلو هغې به ولګېدله مرغۍ به یې پرېښوده کا مرغۍ به مخې طرف والو ته هغې به خوشحاله شو چې یاره زموږ دا تجارت په ډېر فایده مني نو هغې به کار شروع کړو نو په هغه مرغۍ به د یې پرېښودله او بس طرف ته به والو ته د هغې به یې دا زموږ د سپېروالي سبب دی دا تجارت نو تجارت به بیا نه کړو او د هغې نه اول شو نو د دې وجې نه حدیث کې راغلی چې نه یې مرغۍ په ذریعې څه سپېروالی او ښه وارث دی بلکې د هر څه کې الله تعالی دغه اثرات اچوي او هغه کار هله کېږي نو لهذا بعضې کسان دي دغه خلک وایي سفر میاشت ته پر ډېر مه اوسه د کوره نو دا بدپالي نیول دا هغه ښه نشتی ښه کار نه دی دا چې موږ بدپالي سفر د میاشتې ولې ونیسو بلکې دې آیت کې راغلي چې وإن یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو وإن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر نو دې وجه که تا ته څه تکلیف را رسېږي هم الله یې طرف نه هغه را رسي الله به درنه لرې کوي او که څه بلایي او خیر درته را رسي هغه به هم د الله یې طرف نه را رسي د سفر میاشتې نحوست ګڼل دا جایز نه دي دا ښه کار نه دی ځکه د انسان د اعمالو د وجې هغې کې هر شي کې هغه سپېروالی بدوالی را ځي که رسې دي هغه ستا د اعمالو د وجې ښایسته کېدی شي رزو کې نحوست نه شي راتلی هغه ستا د بد عمل د وجې هغه ستا ته هغه سپېروالی را رسي رزې خو ټولې الله تعالی پیدا کړي دي ټولو کې خیر او برکتونه الله هر رزق کې هر میاشت کې الله تعالی کېښودي او میاشتو کې الله کېښودي د هغې کې بدوالی سپېروالی نیول دا جایز او ښه کار نه دی حضرت علي رضي الله تعالی یو څو کسانو د هغې د حفاظت دپاره کور نه بهر ولاړو چې هغې د کور راووتلې ورته یې ویې څه کوئ ویې دکه شه ستاسو د حفاظت دپاره موږ ستاسو سره ولاړو دلته کې ستاسو څوک تکلیف راونه رسوي هغې ورته دکه آیت هغه تلاوت وفرمایه که الله تعالی ماته د تکلیف اراده کړي نو هغې کې هغه څوک لرې کوونکی نشتی سوا د الله او که الله ماته حفاظت هغه اراده کړي د خیر او د بلایي هغه الله تعالی قدرت والا دی لهذا هر شي کې هغه سپېروالی زموږ د اعمالو د وجې راځي که یو کس دی هغه د څه تکلیف راورسېږي جمعې ورځې نو دا به نه وایي چې دا جمعې د ورځې د وجې وشو نه جمعې ورځ خو الله برکتي ورځ پیدا کړې دا زموږ د عمل د وجې دا کار وشو نو لهذا نیکپالي نیول جایز دی خو بدپالي نیول دا ښه کار نه دی هغه دا و چې هلکه دا سړی دومره نیکبخته ګوره جمعې شپه ول الله ورکړي نیکپالي نیول دا کشن دا ښه کار دی او دا جایز دی الله تعالی موږ د بدو خبرو نه کوم د دین خلاف کارونه دي د هغې نه دی الله تعالی موږ وساتي او بعضې هغه رسمونه رواجونه دي نو د هغې نه دی الله موږ بچ وکړي